د سنتاس معاهدې معطلي خلاف په ټوله ملک کې یو طرف ته د عوام ډېر خفګان او جوش دی، دویم طرف ته د سرحدي ضلع عبدالله خان کې هم نن چې دی د سردارزاده خلیل خان چې قبایلي رهنما دی د هغه په سربراهۍ کې یو عظیم الشان ریلي وسوه. دا ریلي د کوټي چمن لو لاره باندې شروع شوله او د کیله عبدالله بازار پر مختلفو روډو باندې خپل ګشت وکړي او درنه ورکړل. په دې ریلي کې نه صرف د انډیا جنډا چې دا هغه نظر آتش شو، بلکې د انډین صدر نریندر مودي پتلا چې دا هغه نظر آتش شول. د دې ریلي په حواله به نور مزید خبره به د سردارزاده خلیل خان سره کوو. خلیل خان تاسو نن په کیله عبدالله بازار کې ریلي وکړل، نور څه ویل غواړئ؟ د ریلي مقصد من دا و چې سنتاس معاهدې چې کومه د اوبو خلاف ورزي مودي حکومت کړې وه د هغه په خلاف نن په کیله عبدالله بازار کې قبایلي سپین ږیري ځوانان موږ د هغه په خلاف کې یو مظاهره وکړه. هیله مې دا ده چې د اقوام متحده څخه چې پر دې باندې اکشن واخلي. موږ نه غواړو چې د چا سره موږ جنګ وکړو یا د چا سره موږ جنجال جوړ کړو، خو چې څوک زموږ سره ناجایز کوي لکه مقبوضه کشمیر باندې چې کومه دغه قبضه کړې ده یا پر اوبو باندې کومه معاهده چې سوې ده د هغه خلاف ورزي کوي، د هغه په خلاف باندې موږ برپوره د خپل حکومت د فوج د ادارو د شانه به شانه سره ولاړې. خدای دې نه کړي که داسې یو مشکل راغلی په دې ملک کې که پر موږ باندې هغه یو د یو میشن وارې وکړي، انشاءالله موږ به د هغه باندې په توپ باندې جواب ورکوو. او که چیرې داسې سوله که زموږ سره نریندر مودي یو بیان کړی په تېر 2-3 کال مخکې چې د هندوستان عوام د پاکستان د عوام سره جنګ غواړي، موږ هم دې جنګ ته تیار یو. که دی چیرې د دا عوام دی دا وایي چې موږ د مخه دی هندو دی، موږ مسلمانان یو، مسلمانان دپاره شهادت چې دی هغه فرض دی، نو موږ دا شهادت ګړو. دا جنګ که زموږ سره هر څوک ناجایز کوي خدای دې وکړي، که د هندوستان که بل ملک موږ د خپل فوج د خپل ادارو سره شانه به شانه ولاړ. مسلمانان او پښتانه پاکستان زموږ ملک دی، زموږ هم پلار دی، هم مور ده. موږ پاکستان او قرباني ته تیار یو او د پاکستان د پاک فوج د مخه اول تکلیف زه برداشت کوم، بیا به پاک فوج ته لمبر وځي. موږ نن په کیله عبدالله کې ریلي راایستلې ده د خلیل خان په سربراهۍ کې. موږ هر وخت ریلي راباسو. کیله عبدالله عوام او پورا پاکستان د فوج سره ولاړ دی. د مودي کومه فیصله کړې ده غیر انساني او غیر رویه، د دې سره انشاءالله موږ د خپل فوج سره ولاړ یو چې هر وخت فوج سره باندې تکسر راځي موږ راوتلي. موږ د اګر ځوانان د سره پاک فوج سره شانه به شانه ولاړ یو. بالکل موږ نه منو د مودي کوم ارسیسیس دماغ دی هغه موږ نه منو. موږ خپلې اوبه په زور ځینې اخلو. دا رقم چې دی که جنګ له خبره ووځي د اطمینان موږ د شو لپاره نه دی ایښی، نه به دا د خبره سره دغه کو باید چې زموږ خپل حق دی، موږ د هغه د دسه وصول غواړو. په دې ریلي کې شامل ځوانان او شپین ږیرو دا شعار بلند کړل چې د انډیا په خلاف چې د سنتاس معاهدې پاسداري نه ده کړې او معطله کړې ده، ختم کړې ده، د هغه په خلاف په ضد یې چې دي هغه مختلف شعارونه هم اوچت کړل. د داسې سیمې ځوانان او شپین ږیري دا وایي که چیرې انډیا جاریت وکړي پر پاکستان باندې حمله یې وکړل، دغه شپین ږیري او ځوانان به د خپل فوج سره شانه به شانه په مخ کې موچو کې به ولاړ وي.